وي مونږ د لاهور تحصیل نه برهان الله ودرولې برهان الله لږ پاسه چې دا خلک دې وویني دا زمونږ د لاهور تحصیل کینډیډیټ دی او د ثوابای تحصیل نه زمونږ دا انرجیټک امتیازیب کینډیډیټ دی. وروڼو زه به تاسو نه تمه کوم دا نن زمونږ لومبی آغاز د دې زیدې نه وشو او د زیدې د خلکو نه او د ثوابای د تحصیل د خلکو نه او دغسې د لاهور د ملګرو نه به دا زما تمه چې دی دپاره به رزه شپه په ځان یو کوي سره زما او ګرځو به کوڅه په کوڅه به دی له ووټ غواړو او ووټ ولې غواړو. وروڼو زه د تحصیل ناظم پاتې شوی یم چې د سمیلانه والې تر ګدونه پورې تر زیدې پورې دا ټول علاقه پکې راتله او هغې تحصیل ناظم زه پاتې شوی یم. زه په دعوې سره وایم چې ما د تحصیل خپل چې کوم خدمت کړی دی تاسو زما د مخالفینو نه تپوس وکئ انشاءالله تعالی زما نه پس دوه ناظمۍ تېرې شوې هغوی به اوس هم یادوي. ما د دې تحصیل دپاره 25 کروڑ روپۍ د ایشین ډیولپمنټ بینک نه راوړې وې دقسې مې CIP 2 پراجیکټ راوړی و او هغه 25 کروڑ روپو کې 8 کروڑ روپۍ چې کوم دی ما د زیدې په ټاون کمیټۍ کې لګولې وې او هغې باندې بیا وروستو چې زمونږ حکومت ختم شو نو بیا پې نور رالل هغوی پې خپل بورډونه ولګول خو سینیټیشن دا څومره لارې کوڅې چې شوي دي دا د هغه پروګرام د لاندې شوي دي. قدوس خان هم ګواه دی او سکندر عرفان خو هغه وخت بیا MP شوی خو هغه هم ګواه دی چې دا پیسې د کوم ځای نه راغلې وې. وروڼو دغسې موږ په قومي وطن پاټای خو ډېرې دي موږ ولې وایو زموږ مشر هم صحابه دپاره دومره کارونه کړي دي که په هغې 2 وخت اخلم نو ډېر زیات وخت به پرې لګي. دا د سوی ګیس پایپ لاین ګدونه مازه انډسټریل سټیټ دا نوم پې چې د باچا خان هسپتال دی دا هم د شیرپاو خان چې کله وزیر اعلی منظور کړی دی داسې ډېر سکیمونه چې دغه کوئ نو هغه ټول آفتاب خان ګو چې موږ دلته نه MPA نه دی ورکړی خو بیا هم آفتاب خان صحابی ته د 400 په شانتې په نظر کتلي دي. په نوکرو کې هم زمونږ خیال ساتلی دی پلاټونو کې هم زمونږ خیال ساتلی دی. نو په دغه وجه ده چې مونږ چې کوم دی د طالب علم د زمانې نه چې زه کله سټوډنټ هم د هغه زمانې نه اوس 63 کالو شم او زما هغسې هغه وفاداري ځکه چې عزتمند دی. زه عدنان خان ته مبارکي م ورکوم او د هغه ملګرو ته مبارکي ورکوم چې تاسو کومه فیصله کړې ده دا تاسو ډېره ټیک فیصله کړې ده. آفتاب خان پښتون دی سکندر خان پښتون دی قدر ورکوي او هر یو ملګري له قدر ورکوي انشاءالله تعالی چې لږې ورځې تېرېږي نو زه عدنان خان له دا تسلي ورکوم چې تا ته به دام ضرورت نه ته به په خپله هم لکه خبره دا ده چې په دې پوه او آفتاب خان قدردان سړی دی او پښتون سړی دی نډر سړی دی. تاسو وګورئ دا څومره چې په دې ملک کې د دې مخکې دور کې چې دا کوم بمونه خلاصېدل دغه خلاصېدل موږ به ورته وایو چې خان تاسو دواړه په یو ګاډي کې مه راځئ ځکه چې حالات خراب دي. آفتاب خان باندې 4 دماکې شوي دي خو هغه ګوره خپل پښتانه یوازې نه دي پرېښودي د هغوی په منځ کې ناست دی. داسې دا جیو ټي وي او دا ټي ویګان او سوشل میډیا دروغ نه وایي. سټیشن کورونو کې چې کومه دماکه وشوه په هغې کې د آفتاب خان تقریبا چې دا پرتوګو پورې دا ټول هر څه او هغه ټول ملګري په لټ پټ هله تللی دی چې یو ملګری هسپتال ته لېږلی دی او د اختر په ورځ په شیرپاو په جومات کې پرې دماکه وشوه او د سکندر خان کشر ورور چې کوم دی هغې کې زخمي و موږ هسپتال ته لاړو آفتاب خان په یو ملګري ګرځېدلی دی او د هغې نه پس چې کوم دی نو هغه خپل پیله ورغلی دی چې د ټولو ملګرو یې خفه کړې ده. آفتاب خان د پښتنو بچي خپل بچي ګڼي. آفتاب خان د دې پښتنو دغه لپاره وروڼو هغه خلکو سره ولاړ دی پښتون دی. نو زه عدنان خان له یو ځل بیا دا تسلي ورکوم چې انشاءالله تعالی ستا به قدر وي ستا د ملګرو به قدر وي او انشاءالله چې لږ وخت تېرېږي او ستا نه به دا تمه کوم چې عدنان خان دې حلقه کې ستا نور هم ډېر ملګري دي او نور هم ډېر شمولیتونه دي نو هغې ته به که خیر یو ځای کېږو او دا پارټي به انشاءالله په صوابۍ کې خورو. زه زیات وخت نه علمه ځکه چې بانګ هم وایي او نورې خبرې به سره مشران کوي. والسلام ډېره مهرباني.